अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स تاسو ټول څنګه یې امید لرم ټول به ټیک ټاک او فټ فټ په یا ډیر سټوډنټس موږ د خپل کلاسز آغاز د ایم اس پینټ نه کړی په ایم اس پینټ کې زموږ لومبه کلاس په فایل کې په نیو اوپن سیو او په پرنٹ کمانډ باندې دویم کلاس زموږ په کلیپ بورډ کې په کټ کاپی پیسټ او پیسټ فرام باندې شوی نن زموږ دریم کلاس په ایمیج کې په سلیکټ باندې rectangular selection free form selection select all invert selection delete or transparent selection باندې با مونږه خپل کلاس اخلو ناراضه چې خپل کلاس شروع کو د rectangular selection نه دا مونږ د سکار کوي فرض کا دلته وځي او دو شیپس ډرا کوم یو مې دا ډرا کو بل مې دا ډرا کو اوس وګوره دا شیپ ډرا یو ځای نه بل ځای ته په اسانه موو کیږي خو دا نه موو کیږي نه دې دپاره مونږه یوز کوو rectangular selection مونږه په rectangular selection باندې کلیک کوو او بیا به راشو د خپل شیپ مطابق په سلیکشن وکړو او دې بیا مونږ په آرام باندې د یو ځای نه بل ځای ته موو کولی شو کو دا شیپ کول غواړئ او کو دا شیپ موو کول غواړئ چې کم شیپ موو کول غواړئ فرض که تاسو دا شیپ نیم سلیکشن په ذریعه نیمولې هم شي لکه کټ کولې هم شي خو مونږه موو کوو شیپس په مونږه موو کوو فری فرام سلیکشن څه کار کوي فرض کا په دې شیپ کې ما ځان ته څه کلر فل کو او زه رالم په فری فرام سلیکشن باندې کلیک کې د فری فرام سلیکشن مطلب دا چې خپل خوخه څه سلیکشن موږ ځان ته کو د خپل خوخه سلیکشن موږ ځان ته کو دا ګوره د فری فرام سلیکشن کار دی چې د خپل خوخه څه سلیکشن موږ ځان ته کو هغه موږ دغه شیپ نه ځان ته بیل کړی شوې دا والے دا شیپ شو او دا موږ د شیپ نه ځان ته مکمل بیل کو دا موږ سره فری فرام سلیکشن شیپ کار دی خو دا غي نو مخه تاسو خامہ سلیکټ ته سلیکټ بیا دا کمانډ ځان ته سلیکټ کوي نو علي به کار کوي دنه پس موږ سره سلیکټ ار د سلیکټ ال مطلب ګوره دا زه چې کله شیپ موو کوم نو زه یو موو کوم صحیح شو زم چې د دوه شیپ په یو ځای باندې موو شي یا غون پیج موو شي یا غون پیج ډیټ کول غواړم دا غي د پر مونږه سلیکټ آل وو خو سلیکټ آل وګوره د بلو ډاټ لاین جوړ شي د زمون غون پیج سلیکټ شو کو دې ځای نه کوي او کو تاسو د کنټرول ان د سلیکټ آل شارټ کټ موږ سره کنټرول ا د کو دې نه کوي دا ګوره بلو ډاټډ لاینز موږ سره جوړ شي دا ګوره لا دوه شیپس اوس په آرام باندې د یو ځای نه بل ځای ته موو کې دی شي دا سلیکټ آل کارو انورټ سلیکشن موږ سره څه کار کوي انورټ سلیکشن د لپاره مونږه اول ریکټانګولر شیپ ولوي ته شیپ کې زه صرف دا ایریا پر هودل غواړم او چې دا نور غون شیپس ډیلیټ شي ریکټانګولر شیپ په ذریعہ سلیکشن وکم سلیکشن مې وکم او دینه پس په زراشم په انورټ سلیکشن باندې ستا په انورټ سلیکشن باندې کلیک کوم نو چې انورټ سلیکشن باندې کلیک کوم تاسو خیال وکړئ نو دلته موږ سره بلو ډاټډ لاین جوړ شو زما غون پیسه شو څنګه زه ډیلیټ وهم نو زما به ها حصہ پاتې کومه حصہ زه پر هودل غواړم او نو ډیلیټ کول غواړم دا سلیکشن موږ په فری فرام سلیکشن وکړو تاسو بل ډیر خو پوه شئ په فری فرام سلیکشن باندې ما کلیک کوم دلته ما د خپل خوخه دا سلیکشن وکړو ټیک شو زه پرې پوه شوم اوس په زه د دینه پس د فری فرام سلیکشن هم یو کړ دینه پس په زه انورټ سلیکشن باندې به کلیک کوم نو زمونږ دا غون پیج سلیکشن وشه دا بلو ډاټ لاین ته ګوره او زه به ډیلیټ بٹن ډایرکټ وهم نو ګوره ورسره چې کم فری فرام سلیکشن په ذریعہ چې کم شیپ ما ځان ته جوړ کړو هغه پاتې شو او نور غون ډیلیټ شو نو دا موږ سره د انورټ سلیکشن کارو د ډیلیټ څه کار دی مارته وی کو غون پیج ډیلیټ کول غواړي کنټرول ا والے سلیکټ ال کنټرول ا شارټ کټ ته او ډیلیټ کې تاسو غون پیج به ډیلیټ شي صحیح شي دینه پس مونږ سره بیا ترانسپیرنت سلیکشن ډېر د مزه کمانډ دی اول بیا ته په شیپ سو کوم بیا ته پکچر باندې وکم نو مال ته دا شیپ جوړ کول او دې کې ما یو کلر ورواچوي فرض کا په دې کې ما پینک کلر واچو صحیح شو او دینه پس می یو سٹار ډرا کو لغټ په ډرا کو صحیح ده صحیح شو او دې کې ما کلر واچو ریډ کلر مور واچو صحیح شو اوس کدی زه د ریکټانګولر مارته چې یو شیپ ز سره کول غواړم زبا خامخا سلیکشن کوم ریکټانګولر سلیکشن ما واغښته وې د دې سلیکشن مو کو او کدا زه د پاسه एकदम دا خو د دې شاته سکیپ شو پټ شو نو زبر راشم چې کله زه د دې د پاسه سره د سٹار وصل غواړم دا غیر لپاره بس زه
په سلیکشن باندې کلیک کم پس باندې په سلیکټ باندې او ریکټانګولر سلیکشن به والا مو دینه پس په ترانسپیرنت سلیکشن باندې کلیک کم اول با ریکټانګولر سلیکشن باندې کلیک کم او بیا به ترانسپیرنت سلیکشن باندې کلیک کم دلته وګورئ چې کو لګیدا اوس په زه د دې سلیکشن وکم سلیکشن مې وکم او چې څنګه زه دې ډریګ کم دلته تاسو وګورئ صرف زما غ سٹار دا هغه شی د پاسه راغی بیک ګراوند ته خپل ریموو شو دا موږ سره د rectangular selection او transparent چې تاسو وایي یاره دا شیپ ځای د شیپ د پاسه خو درو چې بیک ګراوند وسره راشي تاسو به rectangular selection والے او بیا به transparent selection والے نو تاسو کمانډ به وشي صحیح شو او دا دوه تاسو په ځای باندې موف کولې هم شي اوس درته په تصویر باندې کوم دا غي د لپاره بډومبي مونږ خپل ډیسکټاپ نه تصویر ور کنټرول او به واخلو او دا پکچر به زه ډریګ کم دلته به ام اس پینټ ترلم دا تصویر ډیر زیات غټ دی دا غي د لپاره ریسایز کمانډ به زه یوز کوم ریسایز باندې به کلیک کم په ریسایز به کلیک کم کو تاسو پرسنټیج باندې پکسل باندې کوي یو خبره ده دلته ما 45 لیکلاندې په خپل 45 راشي لکه هوریزونټل او ورټیکل وګدواله هوریزونټل پلانواله دوه سړونو په خپل یو شانتي برابر راشي ماته خو کو تاسو عمده کمانډ په پکسل باندې کول غواړئ نو پکسل کې ورته وګورئ پکسل باندې کلیک کړئ دا 1600 دی پلانواله دی او 900 دی وګدواله دی نو دا به زه 700 کم وګدواله به زه 700 کم او پلانواله چې دی دا به زه ځان ته 300 پرېدم دلته غونډه مخکې بل دا چک بندوم ځخه نو اوس په 700 کم او دا بل به زه 300 کم صحیح شو او اوکې به کم دا ورته زما شیپ په خپل راغون شي اوس تاسو کم کمانډ یوز کول غواړئ تاسو یوز کوئ کو پرسنټیج یوز کول غواړئ کو پکسل یوز کول غواړئ د اغه نه پس چې دی دا پیج بزان ته لګ ډریګ کېل ته وایټ ډاټس نړی ډاټ جوړ شوی دا 19 دی اخري انډ پورې به دا ډرا کې ځانتا بیا براشه په ټیکس باکس باندې ټیکس باندې به ای باندې به کلیک کې او دلته به کلیک کې دلته تاسو سلی کلم غواړئ غاس تاسو مرزي ده ما الیک زیب کمپیوټرز صحیح ده دا الیکو سایز به کمول زیاتول غواړئ غاس تاسو خو دې تاسو سایز کمول زیاتول شه دې مخکې کمانډ روان بیا ورته غون کلیر کو اوس د دې ځای نه به سلیکشن ختم کې ها د دې نه بهر کلیک کې او بیا براشه سلیکټ پکې سبا کې سلیکشن کې به ریکټانګولر سلیکشن والے او دې سلیکشن بو کې او د دې بیک ګراوند چې دی دا کلر 2 دی کنه کلر 2 په ما خو لیکل تور کړی دا کلر 2 ما سره وایټ په دې به کلیک کې او دې کې به هم بلیک کلر ورواچي په کلر 2 به کلیک کې په کلر 2 کلیک کې او په بلیک کلر به کلیک کې دا اتوماتیکلی بلیک کلر راشي اوس پراشه سلیکشن به ختم کې او بیا براشه پر ریکټانګولر به کلیک کې او د دې سلیکشن به کې سلیکشن مو کو او چې څنګه دی موو کم زما به صرف بیک ګراوند به زما غنه موو شي او زما لیکل به التبره کلیر شي لاندې به کې هغه تصویر ماته کلیر ښکار شي ما دلته تصویر فټ کوم اوس تاسو وایي چې خو زه بلیک پات شون بیا به دې سلیکشن د ریکټانګولر په ذریعہ اوکې دا کلر 2 ما بلیک کړو کنه دغه واپس ولټ باندې کلیک کې او ډیلیټ په وغه نو ختم بشي کلر به مکمل تاسو ته وایي راشي دلته راشه د دې ریکټانګولر تباله ریکټانګولر سلیکشن به واخلې او دلته به د دې تصویر چلاندې کم تصویر دې سلیکشن بو کې او ډیلیټ په وغه تاسو سره به هغه لیکلو کې لاندې پکچر فارم پاتې شي او هغه نور چې کم اضافي زین دي هغه به درته کلیر شي دا تاسو دا مون سره نن کمانډز کې په ایمیج کې سلیکټ کې ریکټانګولر سلیکشن free from selection select all invert selection delete or transparent selection کمانډز چې دا څنګه کار کوي او موږ یې څنګه یوز کوو ترانسپیرنت مرته په شیرز باندې یوز کوو او په پکچر کې هم یوز کوو خو دا یا ساته چې هر کمانډ یا هر پکچر یا هر شیپ چې څنګه کوي دا غي د لپاره وړاندې ریکټانګولر سلیکشن خامخا یوز کوي دې پر کو په کلاس په ان شاء الله تاسو ډیر خو پوه شئ کو بیا هم سمسلوي نو بار کلاس وګوره ان شاء الله پوي بشه کو بیا هم نوې پېښوي نو په کمنټس کې وې یو کمانډ بارتا بیل هم زما په ویډیوز کې ملو شي تاسو په خو باندې مونږه دا چینل شروع کړی دی او دا کلاسز مونږه لو تاسو په مرسته زموږ دا چینل مخکې روان اوسي نو دا ویډیوز د سره لایک هم کې او سبسکرایب هم کې او شیر هم کړئ ډیر مننه الله پامان